که د رزق تنګي دي ده او د هغې د لاسه پریشانې یا د په کور کې بیمارۍ ډېرې زیاتې محتاجي وي نو د هغې دپاره دا وظیفه وکړئ، دا عمل وکړئ، انشاءالله الله جل شانه به در سره داسې غیبي مدد وکړي چې تاسو به ورته پخپله حیران شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول مسلمانانو نه خویندې به روغ جوړې او الله جل شانه هم همیشه دپاره روغ جوړ لره او الله جل شانه هم د زړه ټول شرعي حاجتونه او مرادونه پوره کړه. زما رونو خویندو نن درله یوه اسانه وظیفه در کومه. که زمونږ داسې مسلمانان رونه خویندې وي چې د هغوی د رزق تنګي وي، 3 ټیمه خوراک په مړه ګیله نشي کولی او دې سره سره په کور کې ډېرې بیمارۍ وي، بیمارۍ ډېرې زیاتې ځي راځي، نو د هغې دپاره دا اسان شان عمل دی، اسانه شان وظیفه ده. دا وکې انشاءالله الله جل شانه به در سره غیبي مدد وکړي او ستاسو د رزق دروازې به الله جل شانه کوله وکړي درته او دې سره سره بیمارۍ مفلسي محتاجي ده به ستاسو په کور چرې هم نه راځي. د وظیفې شروع کولو نه مخکې خو زه تاسو ته درخواست کوم که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو ضرور یې سبسکرایب کړئ او دې سره سره د غنټي بټون هم ووهئ. دې نه به تاسو ته هم پوره پیدا میلو شي. دغه شان ښکلې اسانې او مجربې وظیفې به درته میلاویږي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. وظیفه داسې ده د سحر د مونځ نه مخکې به راپاڅئ او 10 چارندام به وکړئ او د الله جل شانه دا پاک نوم دی، دا پاک اسم مبارک دی یا رزاقو، دا به 10 ځله وایه، یو ځل به یې 10 ځله ووایه او د کور په یو ګوټ کې به یې کوف کې، بیا به بل ګوټ لاړ شئ 10 ځله به دا اسم مبارک ووایه، په دویم ګوټ باندې به یې کوف کې، بیا به 10 ځله دا اسم مبارک ووایه، په دریم به یې کوف کې او بیا به 10 ځله دا اسم مبارک ووایه، په اخیری او څلورم ګوټ باندې به یې کوف کې. شروعات به د هی طرف نه کوئ، د هی طرف نه چې کوم لومبی ګوټ دی په هغې باندې به شروعات وکړئ. دا عمل روزانه د سحر د مونځ نه مخکې کوئ. د الله جل شانه دا پاک اسم مبارک، دا پاک نوم مبارک دا به 10 ځله وایه او په هر یو ګوټ باندې د کور په هر یو ګوټ باندې به یې کوف کوئ او شروعات به د ښي طرف نه چې کوم ګوټ دی په هغې باندې کوئ. دا عمل روزانه کوئ انشاءالله الله جل شانه به درته د رزق دروازې پرانیستلی کړي، د رزق تنګي به در باندې چرې هم نه راځي او الله جل شانه هم په رزق کې ډېر زیات برکت واچي. د دې سره سره که په کور کې بیمارۍ وي، محتاجي وي، هغه به مکمل ختمه شي، بیمارۍ به چرې هم ستاسو کور ته رانشي او چرې به هم بیمارۍ شکار نشي او محتاجي دې نه هم الله جل شانه همیشه دپاره خلاصې درکړي. دا یو اسان شان عمل دی، روزانه یې کوئ انشاءالله تاسو به د دې نتیجه وګورئ، په خپله به ورته حیران شئ او انشاءالله الله جل شانه به تاسو سره غیبي مدد وکړي.